و چې د بهر ملک نه تاسو ته روپۍ راځي نو په هغې کې به 10% ټیکس چې دی دا به کټ کېږي. لکه ته 1 لاک روپۍ رالېږې نو 10,000 روپۍ چې دی دا به ستا نه حکومت چې دی دا به کټ کوي. که ته 10,000 روپۍ رالېږې نو 1,000 روپۍ چې دی دا به کټ کوي. خو دا به د بینک ټیکس نه وي، لکه د بینک هغه روپۍ چې دي هغه به ستا نه کټ کېږي. لکه مخکې چې کومې کټ کېدې هغه به کټ کېږي، خو دا به اضافي چې دی دا به ستا نه کټ کېږي. او کومو کسانو چې رالېږلي د زیاتر کسانو نه چې دی دا کټ شوي هم دي. نو په دې په حکم چې دا به د کومو کسانو نه کټ کېږي او دا به په کومه طریقه باندې چې دی په دې باندې به کټ کېږي. ځکه چې حکومت چې دی دا اوس شروع کړي دي چې 10% چې دی دا به کټ کوي. او هغه بار بار وایي چې د بهر ملکونو نه دا خلک چې دی ډالر راوغواړي او دلته کې پې دا ټیکسونه لګوي. نو د دې ټیکسونو د وجې نه چې دی خلک به اوس روپۍ چې دی هغه به د بهر ملک نه رالېږي. په بهر ملک کې چې دی هلته کې به یې دغه کوي، یا به په غلطو طریقو باندې چې دی دلته به یې رالېږي، او یا به په بهر ملک کې چې دی هلته به یې لګوي او هلته کې به پې ځان له کاروبار چې دی دا به شروع کوي. دا لږې روپۍ نه دي. لکه دا خو موږ د 1 لاک چې دی 10,000 روپۍ حساب کوو، او خلک چې دی ډېرې زیاتې رالېږي. ځینې کسان یې کروړ راولېږي، په کروړ کې ستا نه 10 لاک روپۍ چې دی دا کټ کېږي. نو دغه 10 لاک روپو ته چې دی دې ته خو څوک نه جوړ، او دا به د هغې کس نه کټ کېږي چې کم کس چې دی هغه د حکومت ټیکس نه ادا کوي. لکه نان پایلري، نو هغه نه چې دی دغه به کټ کېږي. چې پایلر کسي لکه د حکومت ټیکس ورکوي فایلري، نو د هغه نه چې دی په هغه نه به 5% کټ کېږي. 5% چې دی د هغه نه به کټ کېږي. نو دا هم ډېرې زیاتې دي. لکه په لاک کې چې دی 15,000 روپۍ چې دي دا به د هغه نه کټ کېږي چې کم د حکومت ټیکس ورکوي. کم چې د حکومت ټیکس نه ورکوي نو د هغه نه به 10,000 روپۍ چې دي دا به کټ کېږي. دا به د هغې کسانو نه کټ کېږي چې کم کسان آنلاین روپۍ چې دي دا ګټي. آنلاین روپۍ ګټي، که د فیسبوک نه ګټي، که د ټیک ټاک نه ګټي، که د یوټیوب نه ګټي، که د ویب سایټ نه ګټي، که د هر شي نه ګټي، خو هغه به دغه روپۍ چې ملک ته راغواړي نو په دغه طریقه باندې چې دی د هغو نه به دا ټیکس چې دی دا به کټ کېږي. اوس که یو کس چې دی هغه د 50,000 روپو نه کمې روپۍ رالېږي، مثلا د هغه په ثابت کال کې چې دی 6 لاک روپۍ جوړېږي، نو چې 6 لاک روپۍ جوړېږي نو د هغه نه به دغه ټیکس چې دی دا به نه کټ کېږي. لکه 6 لاک روپۍ جوړېږي د هغه نه به دغه ټیکس نه کټ کېږي. خو چې کم کس د 6 لاکو نه سیوا په کال کې رالېږي نو د کال په آخره کې به دغه غونډې روپۍ چې دي دا به ستا نه کټ کېږي. لکه دغه روپۍ چې دی دا به ستا نه کټ کېږي. 10% چې دی ټیکس چې دی دا به ستا نه حکومت کټ کوي. خو په دې کې به د بینک ټیکس چې دی دا به حلاوی، نو د هغې نه سیوا روپۍ چې دی دا جوړېږي. خو د حکومت دا کوشش دی چې دا خلک د بهر ملک نه نورو ډالر چې دی دا نه رالېږي او د ملک د معیشت چې دی دا نور خراب شي. ځکه زموږ ملک چې دی دا په دغې باندې چلېږي. د بهر ملک نه کمې روپۍ راځي، کمې ډالر راځي، نو دا ملک په دغې باندې چلېږي. نور زموږ په ملک کې چې دی کاروبار نشته. دا حکومت چې راغلی مکمل کاروبارونه هر سره چې دي دی ختم کړي دي او اوس چې دی دا نوي ټیکسونه چې دي دا په خلکو لګوي. د بجلۍ په بلونو کې په هر شي کې ټیکسونه چې دي دا لګوي. نو اوس چې دا ټیکس لګولی دی د دې سره به د ملک معیشت چې دی دا به نور خراب شي. ځکه کم کسان چې روپۍ رالېږي هغه کسان به روپۍ چې دی هغه په بهر ملک کې لګوي او دلته به دغه روپۍ نه رالېږي. تاسو راسره خپل رایه چې دی دا لازم شریک کړئ.